چې دغه خلکو سره هغه موږ د ورورولۍ په شان کې هغه همدردي وساتو. څنګه چې موږ په خپل کور کې د خپل ورور په هغه باندې خپګي د خپګان اظهار کوو، دغرانګې د دغې خلکو سره هغه موږ د خپګان باندې اظهار وکړو. ځکه نبي علیه السلام فرمایي دغه خپل ورور چې دی د ده سره چې دی هغه په ډېره مظلوموالي هغه هم راکړي. نو ظلم د مظلومیت په هر حالت کې د خپل ورور چې دی هغه مدد پکار دی. نو څنګه چې په کور کې زموږ خپل حقیقي ورور دی هغه مدد کوو، دغرانګې هغه باندې تکلیف راغی هغه مدد کوو. نبي علیه السلام چې کله مدینې ته هجرت وکړ، په دغه وخت کې نبي علیه السلام سره مهاجرین د مهاجرین سره نه کور و، نه جهاد و، نه مال دولت و، نه سرحدود، نه کاروبار و، که بالفرض د مدینې خلکو چې دی هغه مدد نه وی کړی، د مدینې خلکو چې دی هغه خپل ورور نه وی ویلی، هغه خلک چې دی هغه بې سري سامان. نبي علیه السلام د هغو په منځ کې ورورولي قایم کړه، هغې ته چې دی هغه موافقت مدینې شي او نبي علیه السلام چې دی هغه روانوي، داسې دواړه چې دی هغه ورور شوي. او بیا په روایت کې راځي تر دې دغه انصاري چې دی هغه دومره قرباني ورکړه، دغه انصاري د هغه سره خپل کور نیوکو، دغه انصاري د هغه سره خپل مال دولت، خپل جایداد، خپل د کجورو باغونه هغه چې دی هغه نیم کړل. دومره چې دی هغه انصاریانو هغه قرباني ورکړه او هغه مهاجرین هغه وروڼه چې دی هغه وګرځول، د هغوی دومره چې دی هغه مدد وکړو. نن چې دی هغه یو تکلیف راغلی دی، یو مصیبت راغلی دی، د الله پاک د طرف نه هغه یو قهر راغلی دی، زموږ په مسلمانانو وروڼو باندې هغه تکلیف دی. پکار دی چې موږ د هغوی سره شانه بشانه ودرېږو، پکار دی چې موږ د نبي علیه السلام او د صحابو هغه تاریخ ژوندی کړو. ځکه زموږ لپاره ایډیل هغه نه دی چې بیا یو ایکټر جوړېږي، زموږ لپاره ایډیل هغه نه چې دی هغه یو انګریز جوړېږي، بلکې زما او ستا لپاره ایډیل هغه نبي علیه السلام او د هغه صحابه چې ای مسلمانه چېرته چې ستا په ورور باندې تکلیف راغی، چېرته چې ستا په ورور باندې یو مصیبت راغی، دغه خو د زلزلې حالت دا خو ډېره اوچته مرتبه ده، خو لیکن په زندګۍ کې که چېرته ستا په مسلمان ورور باندې اگر که ستا حقیقي ورور نه دی، اگر که ستا ورسره د مینې رشته نشته دی، لیکن یاد ساته دا تاریخ تا ته چې دی نه هغه دا تاریخ ګواه دی، دغه تاریخ تا ته سبق درکوي چې ای مسلمانه چېرته